نن یو تیورټیکل سیشن سٹارټ کوو ډیف سی پلس پلس او د خبرو نه علاوه سره موږ ډېرې خبرې ډسکس کوو چې آیا تاسو چې لومړی پیری سوکسي کمپیوټر ساينس کې داخله والی نه هغه ذهن پروګرامینګ طرف ته نه هغه په ذهن کې دانی چې پروګرامینګ وکړو لفظ پروګرامینګ او دا ارسل دي خبره دا کوو لومړی موږ په کمپیوټر باندې خبره کوو چې کمپیوټر څه شی دی نو کمپیوټر موږ سره دا از ا کمبینیشن اف ټو ثینګز یو هارډویر دی یو سافټویر دی کمپیوټر لغوي معنی دا to compute something a machine which can compute something یو داسې ماشین چې هغه څه نه څه کمپیوټ کولی شي موږ وایو چې کمپیوټر یو ډېر ایډوانس کلکولیټر دی هغه کې خو دې من کوشه بلل ته چغې مو باسي موږ څه پیپر سم په سر درکړل د کمپیوټر هر هغه ماشین ته موږ کمپیوټر و چې کوم دومره کلکولیشن کولی شي یا دومره کلکولیشن که یو سمپل کلکولیټر دی هم یو کمپیوټر دی او که دا کمپیوټر دی دا هم کمپیوټر دی ورسېږي د کمپیوټر ابتدا که موږ وګورو نو دی وایي چې د حضرت عیسی پکې ولګو ها د حضرت عیسی علیه السلام نه پهله چې کوم دی یو ماشین اباکس دا تسبیح چې څنګه دانی دي دا څنګه کې چې لکه تاسو په کاونټینګ کولی شو صرف هغه 1 2 3 او دا رنګ کې ای د کمپیوټر د کمپیوټر بیا تاریخ ډېر لوی دی خو 1864 کې یو کس و چارلز بیبیج نامه وه نامه یې لیکم چارلز بیبیج دس از کالد د فادر اف کمپیوټر دی یو میکینیکل کمپیوټر جوړ کړی دا میکینیکل کمپیوټر لږ شانتې خو د به څه لږ ډېرې اکویشن یې سالو کولی شوې او دغه هم کولی شو دا یو ډېر غټ هغه وخت کې هغه ټایم کې سره که موږ وګورو دا یو ډېر غټ ایجاد و د کمپیوټر اصل ضرورت کله پیښ شو 1939 کې سیکنډ ورلډ وار سٹارټ شو سیکنډ ورلډ وار چې کله سٹارټ شو نو امریکنز ټیکنالوژي کې جرمنز په ټیکنالوژي کې ډیر زیات وړاندې د هټلر چې کوم فوج دا ټیکنالوژي له حاصل ورکوټه فوج په ټیکنالوژي له حاصل ډیر سټرانګ وو دای سره 400 دا ډیر سټرانګ دی دومره لکه سټرانګ چې لکه یو ورځ کې دی 160 مایلز مطلب 200 کیلومتر مزل به چې کوم دی پورو دومره علاقه به دی فتح کول لکه ته نن به راځي فتح کړه سبا به اسلام آباد هم فتح کړه په بل ورځ لاهور هم فتح کړه دا نه دی سپیډ دی وخت کې امریکن سوي چې موږ خپل ټراجیکټري یا چې کوم زموږه چې کوم هغه ایر ویپنز دي میزایل سیستم شو چونکه جرمنز ته مخامخ سو مقابله نشو کولای دی وی چې موږ دې ګیم نه داسې هټ کو چې بل ځای کې لکه دا زموږ چې کوم بم دی یا ټراجیکټري دا دغه شو دی وسري دغه شي مین مسله دا وه که فور ایگزامپل ته 200 کیلومتر لرې من نه یو میزایل فایر کې نو آیا ته دا انشور دی چې اب صرف په وو هټ کوي مته تا سره یو داسې ایڈوانس ماشین پکار دی چې هغه د ایریا کلکولیشن کولی شي او خو بهترین طریقې سره کولی شي د ایریا کلکولیشن د لپاره هغه وخت کې څه ماشین نو هغه وخت کې 2 ساينټیسټو یو ایډګر نیومریکو بل صدا سیمان نامیری دی په یو ماشین باندې کار سٹارټ کو ای ته وی انیک electronic numerical integrated accumulator calculator دا دی یو نامو مین مقصد سو trajectory fire کول دی هغه ټایم کې پروجیکټ فایر کولا ولکه فور ایگزامپل لیټ سپوز ویم چې دا 2 ایریا دي یو دا ملټری بیس دا سیول علاقہ ده دا هغه من میزایل فایر کې پته نه لګي دا دی و هټ کیږي دا و هټ کیږي چې سیول ایریا هټ کیږي نو ملټری والا ته پته لګي چې ټارګټ یې مونږ او بل ته انشورټي غوړي شو ورکولې کنه ته شور نه کنه چې دا هم دا غزه هټ کوي نو په دې ماشين کا سٹارټ شو دا ماشين چې کوم دی باندې کار مکمل شو 1945 کې هغه کار چې په کوم کال باندې جنگ ختم شو دا ماشین جنگ کې باضابطه طور باندې شریک نشو که تاسو ګورئ دی چې کله اټم بم فایر کړی دی اټم بم هم دی لري من نه فایر کړی دی جهاز 30000 فټ بلندۍ باندې دغه کو امن نه میزایل اټم بم ایز اټ از راوځه یعنی که اوس وین اوس و سټلایټ نه راځي اوس کوم چې بل ځای نه راځي جهاز په نه وروړي اټم بم نه هغه ټایم سره دا سیستم نو ان یک جوړ شو millions of dollars په دې باندې ولګېده ساينټیسټ وی چردا موږ جوړ کوس دې نه څه فائدہ یې نه دی چې کوم دی د هیومن سوسایټي ډیولپمنٹ لپاره هیومن لایف
چې کوم ګروث دی هیومن سوسایټي ډیولپمنټ لپاره چې کوم دی دا چې کوم دی پکار انساني زندگی ډېره ترقي کړې ده. تاسو به وایي چې نه که موږ 1750 ته لاړ شو نن ډېر لږ کاله پهله نو دنیا کې ټوله آبادي 5 کروڑ نن دنیا آبادی 2023 کې دنیا آبادی شي 8 ارب 1955 کې دنیا آبادی 2 ارب 1955 نه اضافه که تاسو وګورئ آبادی سیوا شو ریسورسز کم دي موږ خوراک کم دي انساني زندگی به کمیږي نه. تاسو به حیرت انگیز دا تاسو ډېر غټ انکشاف کومه چې سن 1819 کې د انسان اوسطن عمر 40 سال هم مطلب دا به کوي امکان چې 40 کال عمر رسید دا انسان به څنګه څه بیماری ویم ځکه چې هغه کې بیماریاں نه راغی علاج نو ځکه علاج لپاره یو پاورفل کمپیوټر پکار کمپیوټر راوستو سره دا هیومن سوسایټي ډیولپمنٹ یا هیومن لایف چې کوم ډیولپمنٹ د دې چې کوم زه خبره کوم د دې خبرې کمپیوټر سره براه راست ډېر غټ تعلق دی چې کله د کمپیوټر ایجاد شوی دی انسان ترقي کړې ده هر لحاظ سره کاغه د ویپنز دنیا دا کاغه میډیکل ساينس ته کاغه فار ایگزامپل لیټس سے ک بلډینګ جوړول یو خپل یو ساينس ته انسان هر سکس میں ترقی کړي دا 1955 نه وړاندې وګورئ سم نو 2000 نه وړاندې وګورئ چې کله انټرنیټ راغو دنیا کې یو غټ انقلاب راغلی دی دومره کومه منو کنه نه دی چې کوم دی مختلف کمپنیانو د کمپیوټر ته وګته هغه رنګ کمپیوټر جوړول سٹارټ کړ دنیا په خپل لحاظ سره اله درې سلورم زون ته موږ داخليږو دنیا په خپل لحاظ سره زب جنریشن یاد کوم یو کمپیوټر جنریشن دی یو هیومن جنریشن دی یو هیومن جنریشن دی یو هیومن اکوپیشن جنریشن دی نو هیومن اکوپیشن یا د انسان چې څه کار کوي ای سره موږ درې دورونه موږ داخل شو 1800 پورې یا سن 1750 پورې دنیا کې هغه ملکونه طاقتورو تاسو تاریخ وګورئ چې چا سره به لینډ ایریا زیاته وه چې چا سره به ګرینری زیاته وه دنیا کې چې څومره جنګونه وخت کېده په غنمو به کېده په غله به کېده په وریجه په خوراک به کېده په ایریا به کېده چې هغې ځناوران له خوراک پیدا کولی شي ګیاګانې شوې په ګیاګانو دپاره چې کوم د چنګیز خان دا ټوله دنیا فتح کړې وه نو دنیا نه هغه وخت یو زرعي دور بیا که 1750 نه وګورئ دنیا صنعتي دور ته داخل شو صنعتي دور هغه وخت چې کله خلکو فیکټریانې لګولې ټول دنیا کې چارلي چپلن موویز کتلي کې غټو غټو مشینریانې به وي دومره مشینریانې به وي نو دنیا یو صنعتي دور ته داخل شو خو چې کله کمپیوټر ایجاد شو نو دنیا یو ماډرن ایج ته موږ داخل یو اوس موږ هغه چې کومې غټې فیکټریانې به جوړولی شو ورکوټې کمپیوټر یو غټه فیکټري چې کوم بیا سنبالولی شي غټ مشین سنبالولی شي څوک دي یونیورسټۍ دي زه د مېلمنو سره لږ ملاوېږم تاسو کوم سره چې داسې نو بیا ساینټسټو دا دغه وکړو چې هیومن سوسایټي ډیولپمنټ لپاره به دا کمپیوټرز موږ استعمالوو مختلف کمپنیانو سچ از IBM او داسې نور مختلف کمپنیانو انډسټریل استعمال لپاره مشینریانې جوړول سٹارټ کړي د IBM هغه وخت کې یو سیریز 7000 ډېر فیمس سیریز و په لکه یې چې کوم کمپیوټر جوړولې د انیک چې کله جوړ شو د پلازې نه غټ دی کې د دې نه غټ چې کوم دی ای کې چې کوم ریم لګېدلی و زه وایم چې ریم به کمرې نه به لږ ورکوټی 5 KB ریم صحیح شو د دې چې کوم مدربورډ ندی د پاسه هغه واړه سمال چپس لګېدلي IC ټرانزسټر دې کې هغه ټرانزسټر نه وي دې کې ای د لپاره لګېدلي ویکیوم ټیوبز چې د فریج کمپریسر هم کتلی دی دا ویکیوم ټیوب دی دا یې او دا پکې 18000 لګېدلي کیبورډ نو د کیبورډ په ځو به تاسو د کیبورډ چې کوم کار به تاسو اشتو پنچ کارډ داسې المارۍ به جوړه شوې وي کې به په زرګو پنچ کارډې پرتې وي دومره فلاپي ډسک هم چې ته کتلی و هغه رنګې پنچ کارډ په یې باسه به کمپیوټر انسټرکشن لیکلی و چې A+B نا به تا کمپیوټر کې انټر کو
او هغه ډایلینګ فون نو هغه چې تا به داسې تاول او وخت نه هغه رنګ دغه او تا داسې تورا تو کو او دا به چې کوم دې سٹارټ پہله کمپیوټر یې داسې 1951 کې یو ډېر غټ ریولوشن وشو. یو انسان نومو ویلیام شاکلی نیوزیلینډ کیلیفورنیا کې اوسېدو، پالو الټو علاقه دا نامي یاد وساتئ. زه چې کومې نامې ته یادوم دا به ستاسو په کار راځي. کیلیفورنیا کې یو علاقه ده پالو الټو ورته وایي، پالو الټو، او دې ته اوس نن سبا ویل کېږي سیلیکان ویلی. د دنیا 76% دولت هلته دی. دنیا کې د ټاپ 100 چې کوم کمپنیز دي چې کوم ټوله دنیا چلایي، کوکا کولا، نیسلے، IBM، HP، ډیل، ګوګل، فیسبوک، یوټیوب، دا ټوله کمپنیانې کوم ځای کې دي؟ سیلیکان ویلی کې. دی سیلیکان ویلی کیو دی سیلیکان ویلی دی ته ویلې کېږي. دنیا کې 98% موږ وایو چې سیلیکان چې کوم دی اویلیبل دی، او سیلیکانس چې کوم دا د کوم میټل دی کې الله تعالی دا صلاحیت کې خیره چې د میموري کنزمپشن کولی شي، د میموري ځان سره سٹور کولی شي. کلیر دی. دی چې کوم دی د سیلیکان په مدد سره دی داسې کار وکړو چې دی یو ورکوټه چپ جوړ کړو چې ایته څه ویل کېږي ټرانزسټر. یو ټرانزسټر به د 100-200 ویکیوم ټیوبز کار وکړو. نو چې کوم ماشین به یو پلازا کې جوړېدو هغه یو ټیبل ته راغی، ځکه چې ټرانزسټر سره ریپلیس شو، ویکیوم ټیوب سره ریپلیس شو. اوس خامخا ویکیوم ټیوب څخه چې کوم کنیکټیویټي وه هغه به تارونه غړ تارونه وه، ټرانزسټر ورکوټ یې تارونه هغه چې کوم تار و چې کوم بسز وو هغه واړ شو. کمپیوټر سایز ورکوټ شو او سپیډ یې ښه شو. دا 3 کسان دی بیا داسې کار وکړو چې فیصله وکړه ځان سره 15 کسان نور راځي که شاګردان ماګردان دی یو کمپنی بنیاد کېښود. دا کمپنی نامه فیر چایلډ، FC به ورته. تاسو اوس هم وګورئ د FC خپل رولز اینډ ریګولیشنز دي په دې لیپټاپ باندې اکثر په شاته باندې لیکلي. F داسې لیکلي وي، C ورسره لیکلي او بیا نور هغه سټیکر میکر چې لګېدلي وي کې داسې وي. C به یې کوي زندګۍ کې ډېر الکترونیک سامان باندې دی بیا خپل کې وران شو. دا اته کسان خپل کې وران شو. دی 3 کمپنیانې جوړې کړې، سپارک، انټل او AMD. دا لیپټاپ دا د انټل دی. د لیپټاپ کې چې کوم مدربورډ لګي دا لیپټاپ دی د ډیل، او دې کې چې کوم مدربورډ لګېدلی دی انټل دی. تاسو به ډېر زیات لیپټاپ کتلي یي دلته سټیکر لګېدلی بس لیکلي AMD، یعنې کې بورډ د AMD وي. دی دا ټرانزسټر ځان سره پیټنټ کړو چې څومره مدربورډ دنیا کې جوړېږي دا 3 کمپنیانې جوړې دي. کمپنیانو نه علاوه څه کوئی شي جوړول دولت شو. 1951 کې ایجاد دی، 2022 کې پیسو کو بس دې ته وی پیټنټ چې ایجاد او ته خپل نه هو کې ته چردا سکون نشي استعمال. لکه ته یو ماشين جوړ کې او ته دا بل سکون نه جوړې دنیا کې، دا ما جوړ کړی، دا زما انوینشن دی. دې ته وی پیټنټ د خپل نامې سره دا پیټنټ کو. دې کې ډېر غټ ساينټیسټ ګورډن مور یو دی کې، دې کې ویلیام شاکلی و، دې کې رابرټ گرینیچ و. دا ټاپ خلک دي. دا چې تاسو کمپیوټر ساينس فیلډ کې وړاندې ځئ دا خلک وړاندې راځي. د دې پرنسپل دي اډمز وکړي، دا خلک وړاندې راځي. دې پرنسپل د دې چې کوم هغه تیوریانې دي چې کوم لاګانې تاسو وایي چې دا موږ ویلې دا کسان په ما سیکړي. 1965 کې د کمپیوټر ساينس نور نمبر پروفیسر ټرانزسټر باندې یو بل شی ایجاد شو چې سکال IC چې کوم پروسیسر کوم ریم په پوره کمره کې نه راتلو هغه اوس دومره شو. کمپیوټر ساينس نور نمبر پروفیسر پرسنل کمپیوټر زمانہ را خلکو د فیکټریانو کې اوس کمپیوټر نه پرته خلکو کور کم کمپیوټر جوړي. 1990s کې 1995 په دغه ټایم کې 2-3 ایجادات شو چې کمپیوټر جنریشن چینج کیو. انټرنیټ دنیا کې راو بل دنیا یو بل چې عزت کو چې سکال سیمولیشن وایي چې یو داسې کار چې ریل نه لري، ریل کې تاسو تخته ہے. په خوا زمانه کې چې کله تا فلم جوړولو او یو کس په ویلن یا هیرو یو کس وال نه ریل دی واله یا ډېر نزدیکی پړکونه وکړو. هغه ټایم کې فلمونو کې او شو فلان کې وډینګ دی سیمولیشن نه اې نه کالج کې ونسي هغه لودو واکه دلته ډېر پرتی دي دنه پرتی دي
یو سپینو شپږ سپینو روپۍ پرتې دي ډېر کسان نه پاتې شوي دي. نو سیمولیشن سوپرمین څنګه سیکو 1990s ماشومان چې کوم دي موږ 1990s والا ماشومان دي موږ ته پته سوپرمین هغه وخت یو میکسیما یو کارټون راتلو نن ما هغه وکړو ما یاره هغه ډېر کارټون موږ ورته ډېرې چغې وهلې موږ چې سکول ته ووایو چې دا میکسیما یې به موږ ګورو زوبه یو مږه وه پکې ګینډه وه ګوریلا وه پکې تاسو به نه کتل تاسو هغه ډېر واړو ما د 2019-20 کې دی لاکډاؤن کې هغه ولګو مړی چې ما د ګرافیک تو کړه ما یې زه څومره ښودوم ولې دنیا ترقي وکړه نن ریئلسټک کارټون 2010 نه بعد دنیا یو بل ټیکنالوژي په ډګر ده چې د موږ AR او VR AR وی augmented reality دا VR وی virtual reality دا virtual reality ا VR box استاسو لیدلې وی تاسو ته نه کې واجه دوی کله څنګه کې بس دې ته virtual reality چې دا خو virtual لا حقیقت نه ده metaverse فلمونه ګوري بالکل ایکم virtual reality دا اوس دنیا کې عام شي ورچوال ریالټي خو یو بل قسم ریالټي ده اګمنټډ ریالټي ای دا به تاسو چې ریالټي موجود ده پتا راځي ته دا څنګه ریالټي موجود ده ماته څنګه راځي دی په هاي سکول ده دا راځي خو دې په اده کنه او که زه تاسو دا څه تھرو سم گیجټس یا کمپیوټر په تھرو زه تاسو وکړم چې دې په تاګه ده نو ته وایې چې دا کوم ریالټي ده دا اګمنټډ ریالټي ده سبب ورس کې گوگل میپس والا خپل عینک ایجاد کی یا عینک به وی گوگل لینس په نامه به عینک وی ته بدل دوا چې بدل د ورسره گوگل میپ آن کې ایک به لوکیشن ته موبایل کې فیډ کې بلډینګ او ساما کې لری شي عینک کې او تا ته مخامخ بلډینګ کو بلډینګ آلریډي موجود دی پتا تخکاری نه سو دیس از کال اگمنٹڈ ریالٹی دا دنیا کې ډېر غټ طرح کې مونږ جنریشن وایز کا هارډویر تقسیم کو چې کله ویکیوم ټیوب دا فرست جنریشن اف کمپیوټر دی چې کله ټرانزسټر راغو ویلیام شاکلی راغو سیکنډ جنریشن اف کمپیوټر دی که آی سی راغو تھرډ جنریشن اف کمپیوټر دی سیمولیشن راغو کمپیوټر نیټورکس راغو انټرنیټ راغو دا فورث جنریشن اف کمپیوټر دی اگمنټډ ریالټي ورچوال ریالټي او نور کتا څو کې حال کتلې برسلټ راغلې دی ته کلیک وکړو دا اوپن شي دا ففتھ جنریشن اف کمپیوټرز کې راځي هولوګرام چا دا فلم کتلې دی هغه کیک دې کې ما ته کیک نه ملایي کا هولوګرام جوړ کی هغه یو د کور مخې دوړي هغه دن نګردي تاسو به دغه کتلې کینګزمن به کتلې وی کې هغه میټینګز کوي یا کسان نازک دي دوی هولوګرام دا اوس ریل کې سبب ته کور کې ناسي تاسو به کلاسونه لیدا یونیورسيټي نه ختمې دوه دي تاسو به څه کار کوي کور کې تاسو هولوګرام چیر وي تاسو به کې نه تاسو د یونیورسيټي کې کور کې ټیچر کی نه هغه لیکچر سٹارټ کی تا ته وقاری ته ریل له ته د ریل کوېسچن کولې شي ته له کوزه راپد وتا ته سیده کینا پکار دې صبح تم رته جی نو خار نه راځي دلته راځي بس کور کې ډیګري اله دومره بکار اسانه دي ساري وتکار کې د شپې وته آنلاین کلاسونه لې دي یونیورسيټي ما یونیورسيټي ډیګري سه پکار دې وکنه سہولت دې دنیا ډیره تیزه سره وړاندې روانه ده ورستو موږ د کمپیوټر هارډویر ایکسپیکټ دا چې څومره شیزونه چې کوم موږ ټینجبل دي چې کوم ویزیبل دي متخکاری کوم ټچ کولې شو دا هارډویر کې راځي او دا چې څومره ریولوشن موږ کړی دا هارډویر لحاظ سره شوی دی کې هارډویر به وی سافټویر به جوړیږي هارډویر نه سافټویر بنېږي وجود به وی روح به وی چې وجود نه روح بسي تو او بل چې وجود لحاظ سره به روح وي وجود خود سندام دی مې کې ته انسان اچول شي هدا به کې نه که فار ایگزامپل زه انیک یاد کوم انیک د بار خپل سافټویر دی فقط زه د آی بی ایم 7000 سیریز یاد کوم بی ډو بی سیریز یاد کوم 1970-71 کې جوړ شوی میکنټاش والے سر کې او که اوسنۍ کمپیوټر یاد کوم د ټول سافټویر مختلف دي او کوم ویسے ہی هارډویر بډومې وی سافټویر د دویم دی سافټویر چې کلم جوړیږي به هارډویر ته کتو سره جوړیږي زه یو سافټویر جوړوم چې ای سره مثلا لپټاپ لدا
هدایت ورکوم چې دې پاسې مال اوبر وو دې به مني دا هارډویر مني او کدا زه یو روبوټ ورکوم روبوټ کوم یو کمپیوټر دی کنه مني نو دا یو ذهن کې نه وای چې کله موږ سافټویر جوړو نه هارډویر ته ګورو جوړو نو لومبه به ته هارډویر ته ګورې دا سره اویلیبل دی دا د څومره کیپیبلیټی ده د سکار کولې شي وګور وړي شي دی نشي وړي شي د باندې زه به در معلومولې شو یو سنسر بوله کوم به در باندې معلومه نشي دا خبره سافټویر لحاظ سره خبرو کو نو دنیا کې سافټویر چې کله راځي نو سافټویر مطلب د انسټرکشن مون کمپیوټر له انسټرکشن ورکو چې کله ته یو کس له انسټرکشن ورکې زه ته والو د لوتیش د کیپیبلیټی د بزګور دا غره کې وځي انسټرکشن ورکو هارد کمپیوټر چا جوړ کړی دی انسان جوړ کړی دی انسان ته د کیپیبلیټی خو پوره اندازه شته کنه پته وته شته کنه چې د څومره لوډ برداشت کولی شي چې کله هم تاسو یو سافټویر جوړوي نو سافټویر کمپیوټر انسټرکشنز دي نو کمپیوټر انسټرکشن مونږ هارډویر ته ګورو هغه کې مونږ لیکو کمپیوټر انسټرکشنز دي نو مطلب چې دا هیومن انسټرکشنز کو نه دي که زه تاسو ته چې پلیز اوپن د ډور کلوز د ډور دا تاسو کولای شئ که زه کمپیوټر له انسټرکشنز ورکوم نو کمپیوټر ته وګورم زه به انسټرکشنز ورکوم دا څه ده اوس که تعالی انسټرکشن در کوم اردو کې در کولای شم پښتو کې در کولای شم انګلیش کې در کولای شم چې ما ته پته وي زما سو زره ذهن تشته ما تاسو د دومره ټایم پته ده چې تاسو اوپن پیجنې کلوز پیجنې بند کا پیجنې دا څه کسان خټکان دي څه کسان پکې میداني علاقو ولې دي لکه شان د زبان کې لږ فرق دی او بیا ما ته پته چې ډېر زیاتې خبرې مونږ کې سیم دي زما او تاسو درمیان کې چې کوم میډیم دی دا سیم دی زه تاسو دواړو سره چې کله خبرې کوم زما او تاسو پروتوکول سیم دی پروتوکول په لفظ پی پروتوکول خلک وی دی لړی وی ای پی پروتوکول ورکړی دی پروتوکول په مقصد ځان پیږي پروتوکول درې خبرونه جوړي چې کله خبر لحاظ سره ډیلینګ لحاظ سره زداله پروتوکول ورکوم زتاله یو پروتوکول ورکوم زموږ استاد درمیان کې پروتوکول دی پروتوکول درې خبرې منشن کوي when to communicate how to communicate what to communicate تاسو نه سم زول ته استاد تاسو شاګردانی زموږ دلته موضوع کمپیوټر پروګرامینګ जैसे 4 به د غزل په نه ویم کنه نشه د قران تلاوت ما سٹارټ کړی ځکه زموږ پروتوکول کې دا ډیفاین دي چې زموږ یو ټاپک دی دا هم ډیفاین دی چې دا یو سیریس ټاپک دی زه خبره کوم تاسو غلی تاسو وګونه داسې وته را دا کړی چې څه وایي دی درمیان کې تاسو کوېسچن کوئ او الله کوي چې کله زه چپ شم تاسو ته وایي نیو وات ټو کمیونیکیټ زه به څه خبرې کوم هاو ټو کمیونیکیټ په کوم انداز کې به کوم کما 4 به د غزل وی او ترنم کې بدلم کې شي دا یو پیر مې ماړولې خبره ده کنه نو وات ټو کمیونیکیټ هاو ټو کمیونیکیټ او وین ټو کمیونیکیټ دې خبرې کوي نه باندې کوېسچن کې وزته اوس ته اخته ما غاره پوری نو دا پروتوکول دی نو کمپیوټر سره هم تاسو پروتوکول کې چلےږي خو خبره کو کمپیوټر سره با تاسو هر قسم پروتوکول ساتي هو کمپیوټر سره تاسو میډیم نه برابرې دا ماشين وایي چې په 0 1 کویږي which is a machine language which is also called a binary language ځکه دې کې دنه چې کوم سرکټ ته نو سرکټ په خبر نه پیږي موږ سرکټ بار بار آن کو او اف کو آن کو او اف کو آن کو او اف کو تاسو چې سرکټ کې هغه ترمامیټر هم ګرځولې دی چې تاسو کرنٹ کله پاس کیږي تاسو ګورئ نه مده کتلې بیسیک الیکټرونکس تاسو یو دغه خیال کې دلته خاصه بس ګپ شپ دی چې ته مستر نتلی ټي وی ان وی ان جیسا وای ایسر یو امیټر وی دلته کې خو یو د جنګ کوي سره ای هغه بورډ لګي کې دا پوری چې دا کرنٹ تر کومه پوری سي کم آی سی نه کرنٹ نه پاس کیږي هغه آی سی چینج کړی دا 3000 راکړه ما خپل کار کړو نو اصل کې چې کوم موږ د سرکټ ته پاس کوو هغه موږ کرنٹ پاس کوو نو the absence of current is 0 and the presence of current is 1 دا کمپیوټر دی د کمپیوټر اوس آن دی ځکه ته ما یو میسج پاس کړی دی 1 او چې کله زه دا ټوګل بټن ووم دته یو میسج پاس شي 0 نه ته خو میسج نه ځي کنه په پښتو کې بند شو او درېګا دا څه کو نه ځي the absence of presence of electron هغه د لپاره میسج د کمپیوټر لپاره میسج
نه دی په 01 باندې پوهېږي او مونږ به څه پوهېږو مونږ په پښتو پوهېږو مونږ په انګلیش پوهېږو زمونږ یو نیټیو لینګویج دی دی وایي چې مشین لینګویج نه علاوه په بل لینګویج نه پوهېږم نو جی که زه صرف یو اویس کنورټ کوم مشین لینګویج ته نو یو اویس از ایکول ټو one word a is equal to 8 bits 80101011 1 byte which is equal to 8 bits اویس کې 3 characters دي نو دا اویس په څومره چې کمپیوټر ته زه پیوم نو زه پیری 01 ته ویم 40 کته ما ته وې چې په خپل جون کې دا 40 01 یا ما پر امپاسبل نه ولی ته یا وای کی ما پر امپاسبل ولی انسانی ذهن چې کله یو خبر یادې نه هغه مختلف پیچز سره زستا سنامه او زمانه ما کې فرق دی زمانه ما اویس دی تاسو نامه عبدالاحد او دا تاسو مختلف نامې دي بس اوس که تاسو اویس وګورئ احد وګورئ او فهد وګورئ او بلال وګورئ نو د دې درې واړو ټیونینګ پیچ او پروننسیشن مختلف دی هغه مختلف پروننسیشن باندې زموږ ذهن کې دا خبره سیف کیږي ځکه زموږ الفابet 26 دي باندې دي اے بی خو صرف نه دی کنه که صرف اے بی وې نو زما به اے بی نامه واستو بی اے نامه او دبل به اے بی بی نامه او دبل بی 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 اے نامه نه نامې یادول ګران کار وو کنه نو ځکه یو ویرایټي پرته ده او هر یو لفظ ادا کول لپاره موږ زبان نه مختلف आवाज وباسو چې بل کس ته پته لګي ډیفرنشیټ کولې شي تاسو دا هما زبان اصطلاح وکړه کمپیوټر وای چې ډېر رمضان وشله وای کنه انګلیش باندې خو ځنه پوهیږم په ماشین لینګویج ما په ماشین لینګویج موږ لپاره زده کول ډېر ګران کار دی کمپیوټر وای چې را انګلیش بزی زده کما نیر فیوچر کې به زده کم یو آرټیفیشل انټيليجنس نامه ما ورېدلې وي د یو دوه شاخه دی یو ته وی NLP نیچرل لینګویج پروسیسینګ یو ته وی نیچرل لینګویج انډرسټانډینګ کمپیوټر باندې نیچرل لینګویج پروسیس کوي او نیچرل لینګویج وسه کوي انډرسټانډ کوي دا ډېر لري خبره ده چې کمپیوټر په ځکه چې ډېر خبرې دي ډېر غټه خبرې دي دا هته ما له اوپر راغله ته بس کیا حاله څنګه نه تاسو ما نه مکا ما له اوپر راواله ما نه څه تاسو نه کوي ته ما له اوپر راواله زتا تاسو ته بس کی ما ته خدا نه وی چې ما له ګلاس وراله ما په لمبا لا وسته دا څنګه وته لګی چې ما ته تی وراله چې دې مو سکول له وغواړي او ته به یخې روړې که ګرمې نه یخې مو ماحول ته وګوره که اوس ته ماله خوټ کېدلې روړې زه به چای اوس کما پوک بس کم ته چې اوس زه بازار ته لاړې ته وایې سبزي له سوړو نو ته به چای روړې که پوک به روړې وګور ګرمي ده کمپیوټر ته اوس کیا بدلې کمپیوټر ته ته انسټرکشن ورکې پاس اوبر وړه دی په انګلیش جی پوي تو دے پلیز برنگ می واٹر او دو بالٹی راڑا کڑے ادے وی جی والا ہو تو ما وسکل لا واسطے یا یو تم ردا کی تعالی اوپر ہی تے والا ہو یا تعالی لختن اوپر والے او بدی گندار راوالی ولی اللہ تعالی مونږ له کامن سنس را کړی دی کمپیوټر ته چې کله کامن سنس یې معنی ډېر ساينسدانانو ډېر ریسرچ سٹارټ کړی دی چې به سنسر یې لګی مونږ له الله 5 سنسز را کړی کمپیوټر له نشته مونږ هر یو شي ذایقه دا کول شي ته څه بدلېږي چې مرچکی تریخ دی وګه مونږ له الله دا را کړی چې مونږ بوی اورېدې شو دی اورېدې شي اور وبل وی دی وی دا تاسو څه چلے تاسو سره منډه تړو مونږ کې ریسپټرز دي مونږ څو د لاس کې دي مونږ ته پته لګي او دومره مونږ الحمدلله تکړه یو ته مال سترګې پټې کو ته لاسونه سو یو جنې مال لاسونه سو ته نه ځای چاله لکه الله تعالی دومره ذهین ریسپټرز مونږ له پیدا کړی او بیا کامن سنس هم دی چې ما څوک داسې وګوري دوی مړه دا مطلب او څو خلکو بل غړي رغړې اندازې لګي یې ماته کته رسۍ زما په خبره باندې کامن سنس دی کې نشته د کمپیوټر ته یو کمپلیټ خبره کې پلیز برنگ می ا گلاس اف کولډ واټر اوس که زه واشروم کې ومه تاسو یې اوبه راوړئ تاسو به لمباله اوبه راوړئ خامخا تاسو اوس ګلاس یې اوبه نه راوړئ یخې سرجي والا اوبه نو د واشروم کې اوبه څه تاسو رسۍ
زما د خبرې مقصد دا دی چې کمپیوټر به یو ټایم لګي چې هغه موډ ته به رسي چې دی به بیا زمونږ نیچرل لینګویج پروسس کوي. داسې به روبوټس وړاندې رسو زمانه کې راځي. خو لا فی الحال بل زمونږ انګلیش لینګویج که اردو دی که پښتو دی ټول نیچرل لینګویج دي ګان دیٹ از امبیګوس دي. څنګه څه نوم دی؟ طلحه. تا د کور کې څوک خلک څه نام وايي؟ طلحه ته وایي؟ نه سم نه وایي، نیک نه ده ځای. پلار ته څه وایي؟ پلار د عمر کې د زوی نه ویلي بیٹا، پلار ته یې بیٹا، او مدر باندې ته یې بیٹا، او خور باندې یې بای. نو دا څه نامې شوي؟ بیٹا، بای، طلحه. او یو سکول بول کې وته الکانو څه وی پهلوانا. دا منافق دی. کمپیوټر ته کرے وړاندې کوي دا منافق دی. ته څو نامې دي؟ ځکه زمونږ امبیګوس دی. مونږ الله دا سنس را کړی دی که مونږ یو کس ته مختلف نامې یې مونږ د دې نه مطلب هم طلحه دی. پهلوان نه مطلب څوک دی؟ بیٹا نه مطلب څوک دی؟ څوک مخاطب ته طلحه دی. کمپیوټر خو دې نه پوهېږي. کمپیوټر وایي ما تا د سم نامه والی دا طلحه دی که بیٹا دی؟ ښه چې دې بیٹا دی دې بیٹا ولې دی؟ دې خو هم بیٹا دی که رسۍ. مونږ لینګویج ډېر زیات امبیګوس دي. مونږ کله یو بل ته اشاره وکړو ته یا تږي یو بل ته اوبه راواله یا نور، یا کله کله تاسو خپل لکه زه یو ډول مثال کوم ډک شه موړ شوې روټۍ دې وخوړه دا ټولې خبرې یو طرف ته پوینټ آوټ کوي. کمپیوټر به په دې ټولو خبرو پوهېږي لکه چې ته خپل ریل دنیا کې کښېنې او په نیچرل لینګویج یې پوهېږي. رسۍ کمپیوټر هار ومنلو. د دې اوس هم نور هم په دې ټاپک زه یو ورځ خبرې کولی شم. دې کې بیا ډېر شیزونه شوي دي لکه سپیچ ریکګنیشن سافټویرز راوتي دي. تو ته سټارټ دا سټارټ په تو مخصوص انداز کې سټارټ ناغه سټارټ کېږي نه وایي دغه ته پته څه ګوګل کې دی تاسو چې کله سرچ کوئ نو هغه تاسو with the help of آی کې کله کله هغه خو دې الرټ شي آیفون کې صحیح شه نو دا خو جی پاسبل نه دی. څه وکړو نو ساينټیسټ ولاړو هائی لیول لینګویج جوړېږي. جاوا یې جوړه که سی پلس پلس یې جوړ کو، پایتون یې جوړ کو، روبی آن ریلز یې جوړ کو. ساينټیسټو دا دعوا وکړو چې کمپیوټر په دې لینګویج پوهېږي. کمپیوټر په دې هم نه پوهېږي. کمپیوټر چې په انګلیش نه پوهېږي نو خو په جاوا هم نه پوهېږي. دغه چې کومې لینګویج دي دا امبیګوس نه دي. زمونږ لینګویج امبیګوس دي. په دې باندې به تاسو یو پروف در کوم. زمونږ لینګویج امبیګوس دي. جاوا امبیګوس نه، سی پلس امبیګوس نه. سی پلس چې کوم لاین اف کوډ دی هغه هم هغه رنګ کې لیکي. ته به خپل زبان کې خټک ژبه کې نه لیکي، نه به میداني علاقه کې، نه به هندکو کې لیکم چې څنګه دی هغه هم هغه رنګ کې لیکي. دا هیڅ مفهوم نشته، الټرنیټیو نشته، سینونیم نشته، او ما هغه رنګ کې به لیکي. کلیر اینڈ کټ خبره ده. کلیر اینڈ کټ رولز دی لپاره د چا لپاره؟ د دې سی پلس پلس لپاره، د جاوا لپاره. خو اوس مسله دا ده چې کمپیوټر په انګلیش نه پوهېږي نو په سی پلس او په جاوا څنګه پوهېږي؟ نو چې چا سی پلس پلس جوړ کړی جاوا پوهې کړی دی نو ای دې لپاره بیا څه جوړ کړي دي؟ انټرپریټرز جوړ کړي دي، کمپایلرز جوړ کړي دي، ټرانسلیټرز جوړ کړي دي. نو داسې موږ ته سی پلس یو ټرانسلیټر دی چې دا یې څه نام دی؟ ډایرکټ سی پلس پلس. دا ټرانسلیټر څنګه کار کوي؟ لکه څنګه اوس عمران خان چاینیز وزیر اعظم سره ملاوېدو نو عمران خان له چاینیز ورځي ابل اردو ورځي درمیان کې څوک کېنولی وي که نه دې هغه له ورکوي اردو زبان کې یو انسټرکشن ورکوي هغه یې کنورټ کوي چاینیز ته. چاینیز وزیر اعظم ته وایي چاینیز یې ورته چاینیز زبان کې دغه ورکوي هغه یې کنورټ کوي اردو ته هغه ته وایي. دا ډېر سی پلس دا کار دی. مونږ ورته انسټرکشن ورکو کوم ژبه کې؟ سی پلس پلس کې. دی به یې کنورټ کوي څه ته؟ مشین لینګویج ته، ډېر سی پلس پلس. بیا به هغه نه دغه روډیو مونږ له ورځي ورسېدی. کلیر دی. خو یو کوېسچن دا نظر کوم چې دومره مونږ ځان کړولی سی پلس پلس هم ایجادولی علم ټرانسلیټر جوړ کړی خو سیده سیده انګلیش له هم جوړ کړی که انګلیش کوم یو ژبه ده. نو دلته بیا کوېسچن راځي چې سی پلس پلس یو سټریکټ پروګرامینګ لینګویج دی، یو لینګویج دی خو سټریکټ لینګویج دی، هغه رول ریګولیشن فالو کوي، او انګلیش کې څوک هم نه فالو کوي. پښتو کې بل بل ورته فالو کوي. نو موږ پښتو الحمدلله
نیم انګلیش ته او نیم پښتو ته او نیم اردو ده نشي چینج کړی مونږ را روان چې څومره کورس مونږ وو مونږ به دا رولز زده کړل ډیو سی پلس پسې سی پلس اس کمانډ ورکړي هغه ښه ایزیلی مشین لینګویج ته کنورټ کولی شي ښه ایزیلی کولی شي نه دا طرف نه دومره یو کلین چټ را کړی چې دا واله راستا کار دی دلته خبره څه نه ورانه ده چې سی پلس پورې کې څوک هغه تاسو له درځي نه زمونږ دلته دا ناستا دا به اسدا پاره وي د سی پلس اسدا کړی لپاره نور ماحول موږ ټول کړی دا چې مختلف پروګرامینګ لینګویجز راغله اوس وړوندې پیر تاسو حیران شئ چې 1832 کې چې کله میکانیکل دغه نو جوړ 40 به خپل میکانیکل کمپیوټر نو جوړ کړي کمپیوټر پروګرام لیکل شي نو تاسو حیران شئ او کمپیوټر هم نو مون سره یو جنې وا اډا لولیس نامه وا ا کوین اف لولیس د لارډ بایرن لور وا لارډ بایرن انګلیش پوئټ دی هغه چې کوم دی لینګویج لیکلې نو ایو کنسپټ پیش کړو ک وړاندې رسو انسان د خپل ځان پرنګي یو روبوټ جوړ کینو هغه به انسټرکشن څنګه ورکړي ا طریقې خو دلې وا هغه طریقې تمغه چې دا فرست کمپیوټر پروګرام دی 1960s نه کمپیوټر پروګرامینګ صحیح سٹارټ شوی دی کې موږ سره مختلف لینګویج وي لیسپ which is a lisp processing کوبولو موږ سره ګولینګ موږ سره سیمولا موږ سره پاسکلو یو پاسکلاین یو میتھمیټیشینز دغه په نامه جوړ شوی موږ سره فورټران او فارمولا ټرانسلیشن دا ټول ختم دي دنیا کې دا 1960s دا د اډا په نامه باندې خپل یو لینګویج چې 20 years of a top باندې هغه ډپارټمنټ اف ډیفنس ډي او ډي اف امریکا هغه کریټ کړو بیا هغه څو کوئی ختم کو څو کوئی چې ناسا سیستم کو سم پای کې او دا ځکه د دنیا نه ختم کو چې دی چې زموږ سیستم هیک نشي دی لپاره ویلای د زبان پکار دی خو زموږ چې کم سره ژوندۍ ده نو 1995 کې جاوا راغلی دا 1996 کې پی ایچ پی راغلی دی جاوا سکرپټ راغلی دی 1989 کې پایتون راغلی دی 1984-85 کې سی پلس پلس راغلی دی او زموږ چې کوم ټارګټ دی سی پلس دا سی پلس یو بیسک دی چې کله دا موږ یې زده بیا موږ ورسېږو کولی سبا به انشاءالله فرست سی پلس پروګرام دینه چې کله انفارمیشن او واسي نو خامخا هغه یو سافټویر به وي کنه کدا سافټویر دوه قسمه وي یو دا سټینډ الون سافټویر دی دا سافټویر صرف په دې سیستم کې دا سو هیک کولای نشي تر څو پر دا سیستم ته دې منځغلولې کدا سه سافټویر سره طریقې سره انټرنیټ سره کنیکټ دی نو انټرنیټ تل درکې یو آی پی ایډریس چې هغه د دې کمپیوټر یو خپل پہچان وي چې د ای په ترو باندې تاسو سره بل کس یو میسج را لګل شي کتنی چې هغه خپل کمپیوټر او دا کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کولی شي نو چې کله کنیکټ کولی شي نو هغه صرف خپل مرزه سره هغه سره کنیکټ کوي نو چې کله میسج را لګي نو هغه تاسو چې تاسو سره کمیونیکیشن کول غواړئ ته هغه تاسو سره کوو تاسو یو بل سره کمیونیکیشن کوئ او کله هغه داسې کار وکړي چې اوما کنیکشن په ترو باندې راشي او ستا په کمپیوټر باندې اٹیک دغه مختلف اٹیک دي ټروجان دی مالویر دی ډیډوس دی یو سلو پنځه به تاسو مخه ډېر معلوم نه راځي ځکه چې ما وخت سره پی سي ګټلې دي ما تخریبي کار نه کړی تعمیري کار وکړې سافټویر یې خپل جوړ کړی دی تخریبي کار اس پی ایل انجیکشنز دی زیاتره اې لپاره تاسو ویب پروګرامینګ لوم بیس کوي او په آی پی کې بل کمانډ حاصل وایي آی پی ودا ته اوس ماته وایا زه تاسو اوس په